السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، په مردان رستم کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. عزتمنو چې د یو موټر کار والا عزتمنو بریکونو کار نه دی کړی، یعنې ګاډی نه دی کابو کړی. د هغې نه بعد بیا عزتمنو نه دغه ګاډی غره نه لاندې غورځېدلی دی چې په دغه کې عزتمنو 3 کسان پکې زخمیان دي او څه پکې خراب دي. راځئ مینوالو، موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي وکړم. تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نښاني وه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، هره ورځ دغه شانتې کارونه مخې ته راځي. نه د حادثې مخې ته راځي چې نن څنګه عزتمنو د مردان په رستم په روډ باندې عزتمنو دغه واقعه مخې ته راغلې ده چې په دغه کې عزتمنو علي اکبر منظمین او عزتمنو علی رضا عزتمنو دغه 3 کسان پکې ډېر سخت زخمیان شوي دي. دوی عزتمنو د مردان د رستم په روډ باندې روانو. د دوی نه ګاډی د کابو نه بهر ته وتی دی، یعنې نه شو کابو کولی. نو دوی نه ګاډی عزتمنو د غره نه لاندې غورځېدلی دی. ګاډی ډېر سخت خراب شوی دی چې دغه کسان هم پکې عزتمنو ډېر سخت خراب وو. د هغې نه بعد عزتمنو 1122 والا راغلي دي او 2 امبولانس والا راغلي دي. هغوی سمدستي عزتمنو دغه کسان اوچت کړي دي چې کوم دا 3 کسان زخمیان دي. عزتمنو دغه اوچت کړي دي او نږدې هسپتال ته یې وړي دي. د دوی عزتمنو زیر علاج شروع دی. الله تعالی به ولې عزتمنو زر په زر صحت ورکړي. او عزتمنو په دې کې ویل کېږي چې د یو کس ډېره سخت بد حالات کې دی، د مرګ حالات کې دی. دواګانو کې یا ساته چې الله تعالی ولې صحت ورکړي او ژوند ورله ورکړي. نو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې هر کله د سره داسې ګاډی وي او خپله فیملي د سره ناستې وي، نو کوشش کوئ چې سلو ځئ او ډېر احتیاط ساتئ او ډېر ټنډه دماغ وساتئ او بار بار خپل ګاډی چک کوئ چې په څه حالات کې دی. آیا چې دا زه ډېر تیز کړم، د حد نه بهر کړم، یا دا زه کابو کولی شم او که نه. الله تعالی د نور مسلمان د داسې حادثې نه وساتي او الله تعالی دغه کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نښاني وه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.